سلامونه ملګرو. پی ټی آی په 8 فروری باندې په ثوابۍ کې د یوې غټې جلسې اعلان کړی دی. د دې جلسې اعلان مخکې عمران خان کړی. عمران خان ویلو چې په 8 فروری باندې به تاسو یوم سیاه مناوئ، ځکه په 8 فروری باندې پی ټی آی سره او ملک کې چې څومره هم د پی ټی آی ووټرز دي هغې سره ناانصافي شوې وه. په 8 فروری باندې پی ټی آی ته چې کومو خلکو ووټ ورکړی، پی ټی آی نه سیټونه اخیستل شوي وو په داندلي باندې، نو دا یوم سیاه به تاسو په 8 فروری باندې منوئ. نو د پی ټی آی لیډرشپ اوس دا اعلان کړی دی چې په 8 فروری باندې به موږ په ثوابۍ کې یو ګرینډ جلسه کوو او دغه ګرینډ جلسه به ورو یو ځل بیا اسلام آباد طرف ته موف کیږي، اسلام آباد طرف ته په حرکت کې راځي. مخکې هم اسلام آباد ته د پی ټی آی درنې تللې وي، د پی ټی آی جلسې تللې وي چې هغې کې څه قسم واقعیت راغلي وو، په هغې له ډیټیل سره موږ خبرې کړې وي. خو پی ټی آی یو ځل بیا په 8 فروری باندې د جلسې اعلان کړی دی او دغه جلسه به په ثوابۍ کې وي. کوم ځای کې به وي مکمل تفصیل بیا راځي چې په کوم ځای کې به دا ثوابۍ کې دغه جلسه کیږي. او د دې جلسې چې کوم مقصد دی هغه د 8 فروری یوم سیاه دی چې په 8 فروری باندې به پی ټی آی په دغه جلسه کې یوم سیاه سلیبریټ کوي، یوم سیاه مناوي جی.